دونه اولاد راوړه چې د هغې ته تربیت کولی شي. د معاشره کې مجرمان مه پیدا کوه، ځکه د کوم ماشوم چې تربیت ونی شي نو هغه نه یا بره چې غټ شي یا ډاکو ته جوړ شي، ډاکوان ته جوړیږي، چرسیان ته جوړیږي، د معاشرې ګنده مخلوق ته جوړیږي. نو معاشرې ګنده مخلوق مه پیدا کوه، هغه مون اولاد چې کم تک هغې تربیت کولی شي. نو بچي راوړل آسان دي، د بچو تربیت ګران دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای لیس الیتیم مات والده، یتیم هغه نه دی چې پلار یې مړي، بلکې یتیم هغه دی چې د هغه تربیت ونشي. موږ خو په نوم ژوندي یو، بچو له جګه باندې پیزار او کپړې راوړو، خو لیکن د بچو زموږ د بچو تربیت نه کېږي، هغه یتیمانان راغټېږي. ټول زموږ بچي داسې دي لکه یتیم چې راغټ شي. څرنګه د یو یتیم ماشوم تربیت نه کېږي، دغرنګې موږ ژوندي یو، سره زموږ د ژوند چې کومه دی د بچو د تربیت بې تربیت هغه راغټ شي، لکه د یتیمانانو په شانتې. دغه بچي بیا نافرمانه وي، زموږ دپاره درد یې سره جوړېږي. نو اصل شی د تربیت دی د ماشوم، او د تربیت دپاره اولني ضروري دغه ده چې ځان کې به بدلون راولي، ځکه بچیان موږ ته ګوري. اوس هم ډېر خلک د ښه تربیت دپاره ماشومان مدرسې ته لیږي، سکول ته لیږي. ولې لیږي؟ چې خپله موږ په دغه کې ژوند نشو تېرولی، په پرهیزګارۍ کې ژوند نشو تېرولی. یعنې خپله زموږ ته دومره تربیت نشته دی، که پوهېږو په دې که دا ماشوم ما سره راغټ شو په دې کور کې، د ده نه غټ زناور جوړېږي. وجه دا ده موږ د زناورو ژوند تېرو. که زمونږ په کور کې د تربیت نه ډکه زندگی وه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اخلاقو مطابق زندگی وه، او په سنتو باندې عمل کولو، او کور کې هم دینداري وه، دغه ماشوم اډو نه مدرسې ته لېږه نه سکول ته لېږه، دا چې به دغه کور کې راغټېږي دا به په سنت طریقه او دغه رنګې په ښه اخلاقو او په ښه تربیت سره به راغټېږي. خو زمونږ چې کومه دی ټول سیسټم خراب دی. نو د دغې خبرو کوشش پکار دی. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.